زیاد بن علاقه د کنیت ابو مالک الکوفی دی. دا د سعد بن ابي وقاص نه روایت کړل او دغه سره لقا د حاصل نه ده. تهذیب الکمال کې ویل او دارنګ د ابن مسعود زیارت د اگر چې کړي دي لیکن ابن حجر وایي چې د روایت دغه نه معتبر نه دي. زیاد بن علاقه قال علي بن مديني وی زیاد لقي سعدن ملاقات سعد بن ابي وقاص سره کړ د اندي زما په مکان کبیرن او د په داوا کې ډیل ویو. سعد بن ابي وقاص مالک بن وهب دغه نامو او دا نبی علیہ السلام مامو دی. د بر ور چې کوم عتبہ بن ابي وقاص هغه چې په خود کې نبی علیہ السلام باندې لکه ګټه وشتل وا او دا نبی علیہ السلام سر مبارک خود کړای بیا په سر کې تلوي. درې مګټه چې کوم وشتل و دویما اغا ابن اقیمه وشتل و هغه خذها یا محمد انا ابن اقیمه محمد ګټه واخلا از ابن اقیمه زویما. نو نبی علیہ السلام یاک مک الله دې ذلیل خو دغه ذلیل خوار او عتبہ بن ابي وقاص د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورو هغه خوار شغه د خوار شو چې د هغه اولاد رسول پیدا کړي نو کته برغاخونه بیانو یو کړم با قاعده یا کروانه باندې نه خپل به داسې بد قاعده نو خلکو به وی چې اصحاب دعا محمد. عتبہ بن وقاص د محمود دی پیغمبر لیکن چونګې د په ګټه وشتل او خود هغه کړه خټه د خخشوي هغه بیا عبید بن جراح په خله را خپل دغه خنار تاو شو نو لہذا په هغه کې چې دا کار کړو او ابن قیم باندې څه سزا لګیدل هغه من درګ راغ پس یو پیسکوري راغی د ځنګل نه د روزي او دې راونی وراوي پرځاو او دا رنګي ریزه کنه نو خلکو خلی و عملو لوهار جان انګار جانې دې پریدای او پریدای چې وی ډبای نو هغه چې دا سی ریزه بل دریم گزار په پیغمبر باندې خود کې کړو عبد الله بن شهاب زهري دا د امام زهري رحمت الله علیه نکو دنه تاریخ غلې دی د باره کې تاریخ سندي ویلي د اولاد کې سزا نه ملي شي لیکن سعد بن ابي وقاص دا روز چې کوم عتبہ بن وقاص باندې هغه سزا راغله او بل سزا راغله په ابن قیم باندې نو دا د سره لقا شو یعنی نو قد لقي عده من اصحاب رسول الله د ملاقات سره یو سو کسان سره د اصحاب رسول الله نه لقي مغيرة بن شعبة جرير بن عبد الله ورجالا سكسان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروا عنهم غيره لم يروا عنهم دو روایت نه کړي عنهم دین غیر سوا دی الله منهم یو دی هغه اسام بن شریک دی ارفبج بن شریح دی اور قطبہ بن مالک دی. ها قطبہ بن مالک کا روا عنه عبد الملك بن عمر نو دې دا معلومه شله چې کله دې کسان ذکر وکړي چې دو لقا شو خو روایت نه شوي نو معلومه دي دا اصله چې نه بار روایت نه کوي روایت کتراره نو ته علت معلوم شوس. ورپسې ابو رزین دی ابو رزین مولا ابي وائل دا مولا دی د ابو وائل چې دا غنم مسعود دی د روایت کې منصور اور عمش منصور بن معتمر شیخ دی او عمش سلیمان بن مهران العمش 148 کی وفات ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په استادانو کې دی او د امام ابو حنیفه نه 2 کاله مخکې وفات شوی و عاصم دی وغيرهم وکانه حلیما ډېر تحمل والا او ډېر تحمل والا د په باره کې علماء لیکل دي دا مخکې راویم چې کله ذکر کو ابو خاتم وی چې صدوق فی الحدیث ابن حبان وی کتاب السقات کې ذکر کړي ذهبی په سقاتو کې معتبرینو کې ذکر کړي وفات 125 ته ابن حجر وی چې ثقه رومیه بن نسب د په نسب باندې الزام په دې باندې لګیدل ها. ورپسې چې دغه ابو مریم اسدی دی قال علی بن مدینی ابو مریم اسدی اسمه عبد الله بن زیاد د نوم اصل کې عبد الله بن زیاد دی روان هدن روایت کې شمر بن عطیہ اشعث بن سلیم المخاربی و ابو حسین الاسدی. بل ورپسې دی نعیم بن حکیم 94 نمبر کې قال علی بن مدینی وقد روان نعیم بن حکیم اور روایت کې نعیم بن حکیم نه یعنی سید قاطان یحییٰ بن سید قاطان د 198 کې وفات ته سنت الفقهاء کې د وفات شوی چې کوم کال باندې ډیر علما مړو په هغه کې یو دیو ما او ابو عوانه یشکری وته وي ابو عوانه یشکری وضاح وته وي د نکه چې کنه دا په جیلیان کې راغلی او بیا غلام شو دا دغه په اولاد کې محمد بن بشر العبدی
وعبيد الله بن موسى وذكر حديثا فقال حدثنا به شبابه بن سوار الفزاري حدثني نعيم بن حقيم. اوس ورپسې عطا شامی دی، هغه ان شاء الله بیا پاره میں باسطو. الله سبحانه وتعالی عمل قول توفیق راکړي.